واده په خپلو بچو شوم خپلو بچو باندې شوم ما په اوږه باندې په شا باندې واړو په دیوال باندې بیا مې مور مې کړو هغه په سر کېښوده هغه مې واړو دا دیوال مې پروت دی کې مې ناست دی موټر پکې ګیر دی کټونه رانه وړي دي پیډل رانه وړي دي خوراک ځای چشتي دی وخت کې موجود یم مټه حمزاهیل شب قدر کې دلته بیګا 3 بجې چې کوم دا د اوبو غټه ریلي راغلی وه او دلته مختلف چې څونه کورونه دلته تاسو کتې شئ دلته به دا کیمرامین زموږ تاسو سره مسجد هم ښیي دې خوا چې کوم کورونه دي دا به تاسو ته ښیي دا بیګا چې کوم دي اوبه والي دي دلته ټول کورونه چې کوم دي په کمرو کې اوبه ګرځېدې کویان چې کوم دي ټپ شوي دي دلته د مقامي چې کوم خلک دي دوی خپل چې کوم دی په خپله منډه تړلې کړي دي او هغه دا چې کوم آبادۍ وي یا د هغه وي هغه یې بچ کړي دي اوبو له لارې ورکړي دي دلته موږ سره ملګري موجود دي چا کورونو ته چې اوبه تللي دوی سره خبرې اترې کوو چې څه څه نقصانونه یې شوي دي السلام علیکم وعلیکم السلام جی زموږ کور ته دا اوبه څه ټایم راغلې وې او تاسو اوده وې کوي مونږ اودو جي 3 بجې وې چې بیدار شو نو اوبه په کټونو همداسې په اوبو کې ګرځېدل چې مونږ ور نه رالو چې ور کو دا وخت موږ چې بار کوو د تلو کوشش وکړو په دغه وخت کې چې کوم دی نو بس اوبه راباندې نور هم رالې بس کور هم د اوبو ډک شو ماشومان په اوبو کې ګرځېدل په کټ پسې کار شوی چې د شپې 3 بجې چې کوم دی دا خوړ راختلی دی د دې نه مخکې 2 خوړه راغلي چې هغه زموږ په زندګۍ کې چې پیدا شوي او لوی شوي داسې خوړونه موږ نه کتلې لکه دا 2 خوړه چې رالو د دې ستنې برید ته ختلي و دې جومات دې پیلر ته ختلي خو بره نه و ختلې دا کم خور چې بېګا راغلی داسې عذاب راغلی چې الله عذاب و الله زموږ په ګناهونه ماف کړي الله زموږ په حال باندې رحم وکړي خو ډېر خلک وایي چې دا کم ډیم جوړېږي دې ته سیند ته نیرونه مات شي هغه نیرونه یې دې ته راوړلي دي دا خوړ ځکه داسې راغی په دې کورونو کې اوس هم کډې هر څه سامانونه په ځای پراته دي زموږ جومات ته اوبه ننوتې قالین یې د خټو ډکې دي د الله کور دی یو پی اس بیټرۍ مشینرۍ هر څه د خټو ډک پراته دي کتابونه د زرګونو روپو د پیشیمام کمره ډکه کتابونه خټو ډکه زموږ دکان دی دلته دکان دی هر څه وړي سامان وړی دی سامان دکان ته په کوڅو اوبه ننوتې دي داسې اوبه راغلې وې چې د منډې سیند به دېر شي لکه د اوبه چې ته وینې نو داسې یو عذاب راغلی نو زمونږ حکومت ته هم خواست دی خاص کر د دې نه مخکې چې کوم سیلاب راغلی و ما ویډیو کړی په خپل ځاني ایم این ای صاحب ته مې پکې سوال کړی مې سوال کوم شپارس کوم منت کوم حکومت ته ایم این ای ته چې د دې پول غم وکړي موږ له دې ډانګې غم وکړي دا کورونه دي دلته د خدای غریبان دي ځان له دیوال نشي جوړولی دا سیلاب راغی د دې غم دې وکړي چې دا ډونګې موږ ته جوړې کړي دا سیډوالې وکړي نو زموږ کورونه په امن کې خو زموږ غم ونه کړی شو تر دې پورې چې نن زموږ نه مالونه مو بو یوړل غویان سخیم رانه یوړل دلته زموږ د مرګري چې کوم دي دا ګیله کوي د حکومت نه د زموږ موجوده ایم این ای ایم پی ای نه نو دې خلکو هم اوټ ورکړی دی دې خلکو هم د متعلقه چې کوم زموږ ایم این ای دوی له اوټ ورکړی دی ایم پی ای له اوټ ورکړی دی د دوی چې کوم دی دا کوم دغه دی غوښتنه دا جایز ده دلته را خوړ د کوم د زموږ د پیدایش نه مخکې چې دا خوړ دی په دې باندې سیلابونه هم راځي خو په دې باندې تر نن ساعته پورې چې هغه ور نه دی کړی نه چا پول وتاړو نه چا سیډوالې وکړه که نن دا سیډوالې شوې وې نو دا نوبت به نه راته دوی به کورونو کې د دوی په جوماتونو کې به اوبه نه ګرځېدې دا بل ملګري موږ سره موجود دوی هم څه ویل غواړي چې دوی څه وایي السلام علیکم ما د خپلو مشرانو د حکومت نه دا خواست دی چې دا مالت ډېر غریب دی او ډېر غریبانان خلک دلته اوسیږي نو هغوی ته زه دا خواست کوم چې دوی څه مرسته امداد کولی شي ودې کړي باقي موږ ټولو خلکو همدغه حالاتو اندر پایاګانې څېړۍ هم لګولې وې خپل بچي هم په هغې اړولي دي او د سیلاب نه هم صرف خپل سرونه بچ کړي دي نور مثال چې څه سامان مامان کورونو کې وه سیلابونو ټول وړي دي دا ډېر غریب مالات دی او زه تاسو ته دا خواست کوم چې ستاسو د لاسه څه امداد کېږي کو ناظم دی کو سرکار دی کو مشر دی نو مهرباني وکړئ د خلکو سره امداد وکړئ